دا دعا موسی علیه السلام ویلې وه د خپل ځان دپاره او د امت دپاره، دنیا کې هم خیر راکړي آخرت کې هم خیر راکړي. څنګه چې دا د موسی علیه السلام د امت دعا وه او د موسی علیه السلام دعا وه، دغه شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د امت هم دغه دعا ده. لکه تاسو سورة بقره کې تیر شوي تقریبا 2 سپاره کې چې ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا زمونږ دعا ده که نه؟ مونږ مانځه کې نه وایو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، چې ډېره یو جامع دعا ده. دا د موسی علیه السلام دعا وه. بیا د هغه نه پس د نبي علیه السلام د امت هم دغه دعا وه. نو موسی علیه السلام فرمیل وکتب لنا، خدای ولیکي زمونږ دپاره فی هذه الدنیا، په دې دنیا کې حسنه خیر نیکی بلایی، وفي الآخرة او دغه شان په آخرت کې هم انا هدنا الیک، خدای موږ ستا طرف ته رجوع کړې ده. انا هدنا الیک، خدای موږ ستا طرف ته رجوع کړې ده. الله جل شانو فرمایل چې عذابی اصیب به من اشاء، زه به خپل عذاب رسوم هغه چاته چې زما خوښه شي، اراده مې ورته وشي. او رحمتي وسعت کل شی، زما رحمت هر یو څیز ته هغه فراخه شوی دی، هر یو څیز ته رسېدلی. لومبۍ خبره خو په دې کې دا ده چې کله ستاسو که ملګری که نه، ملګری ولی چې څه ته وایي دوست، او دا دوست چې انسان ساتي دا د 2 مقصدونو لپاره ساتي. یو دا چې د خپل ملګری نه به، د خپل دوست نه به ضرر او نقصان لرې کوي، او دویم دا چې هغه ته به فایده رسوي. هغه به خبره پوهېږي. دوست خلک ته دې دپاره ساتي چې نقصان ورته ونه رسي او فایده به ورته ورکوي. دا 2 مقاصد دي. مخکې موسی علیه السلام وفرمایل خدایا انت ولینا، ته زموږ څه دوست دی. دوست 2 کارونه وکنه. نو اول ورته وی خدایا ضرر رانه دفع کې، نقصانونه رانه لرې کړي. نو څه یې ورته فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، مونږ وبخې خدایا. نه چې بخښنه وشي سړی د نقصان نه بچي که نه، او چې رحم وشي دی هم د نقصان نه بچي که نه. نو دا څه شی او دا هغه دفع د ضرر وه، د تکلیف د نقصان او د ضرر هغه دفع کول. موسی علیه السلام لومبۍ ذکر کړه چې فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، او بیا وروسته به یې څه وایي چې اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفي الآخره، خدای په دنیا کې مراله خیر راکړي، په آخرت کې مراله خیر راکړي. دا هغه نفع رسول دي خپل دوست. نو موسی علیه السلام د دغې 2 څیزونو څه وکړو؟ سوال یې وکړو. ښه صحیح ده. بیا موسی علیه السلام فرمایي چې انا هدنا الیک، خدای موږ ستا طرف ته رجوع کړې ده. سم کړې ده رجوع. یاد ساتئ د ځان سره یو خبره چې دا دلته دا کم آیتونه مبارکه دي، په دې کې اصل کې 2 عہدې ذکر کیږي. سو 2 عہدې، یو عہده د الله جل شانو ده، یو د الله جل شانو د بنده عہده ده. د الله جل شانو چې کومه عہده ده هغه د ربوبیت، د هغه د ربوالی او د هغه د الوهیت، د هغه د الله والی هغه عزت دی. یو عہده ده د الله د ربوبیت او د الوهیت چې کوم عزت دی د هغې تذکره دلته. او دویم د بنده د بندګۍ چې کوم ذلت دی او عاجزي ده هغه ذکر کیږي په دې آیتونو مبارکو. دا 2 عہدې ذکر کیږي. نو موسی علیه السلام ته خو لږ وګوره که نه، د الله جل شانو صفت کوي او د ځان دپاره خیر غواړي. نو څه مطلب دی چې خپله عاجزي ښیي الله جل شانو ته، د الله جل شانو عظمت ښیي چې دفع ضرر دفع کوونکی. موسی علیه السلام گویا چې داسې یو تصویر پیش کوي چې ضرر دفع کوونکی څوک دی؟ یا الله ته. او نفع رسوونکی څوک دی؟ هغه هم ته یا الله. او زه ورته محتاج یم، خدایه مال راکړي او ضرر رانه لرې کړي، دفع کړي. نو دا څو عہدې ذکر کېږي؟ 2 عہدې، د الله جل شانو د عظمت عہده او د بنده د عاجزۍ هغه عہده. دا 2 ذکر کوي الله جل شانو دلته چې موسی علیه السلام دونه ښه انداز کې لګیا دی د الله جل شانو سره. او بیا ورته دا وایي چې خدایه مونږ تا ته توبه وباسو، انا هدنا الیک، تا ته هم توبه ایستې ده، تا ته هم رجوع کړې ده.
نو موسی علیه السلام باندې په دغه وخت کې تکلیف او زلزلہ را لکه مخکې تاسو وی او یا هغه غر پورته شو په دی باندې یا دی نقصان دا کړو چې شرک کړو نقصانو بس په اوس طریقه باندې تکلیفو نقصانو. نو موسی علیه السلام دعا غوښته. نو دعا کې چلو کو توبه مستا د ضرر د دفع کولو د هغې سوال مو کو او د ښېګړې د رسولو د هغې سوال د الله جل شانو نه دا څیزونه. د دې یو خبره واضحه شوه چې که تا ته چېرته نقصان او تکلیفي اول به الله جل شانو ته توبه وباسي د هغې نه پس په خپله عاجزي الله ته وښیي او بیا چې د څه پکار د الله نه به یې وغواړي. اسانې خبرې دې کې څه شته نشته. انا هدنا الیک خدای مخکې مونږ توبه ایستې ده. دا یوه خبره. قال الله جل شانو سو فرمایل دعا ختم شوه که نه بس الله جل شانو سوی الله جل شانو فرمایل عذابی اصیب به من اشاء عذابی زما عذاب اصیب زر رسومه به د خپل عذاب من اشاء او هغه چاته چې زما او د اراده وشي ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت هر یو سیسته هغه فراخ شوی دی فساكتبها للذین یتقون زرد چې زبا د خپل رحمت او د خپل خېګړه ولیکم د هغه خلکو د پاره مقرر به کم د هغه خلکو د پاره یتقون چې ځان د ګنا نه ساتي. یوا دویم یؤتون الزکات او زکات ورکي وهم والذین هم بآیاتنا یؤمنون او زمون په احکامات او زمون په آیاتونو باندې اعتماد کوي ایمان پر وړي. موسی علیه السلام دو سوال کړو سو دو سوال موسی یو خبره کو د دې مخکې موسی علیه السلام د الله جل شانه نه وغوښته چې خدای زمونږ مغفرت مو کې او مونږ له خیر هم راکړي. اوس الله جل شانه ته وفرمایل چې زه اراده وکړم که نه نو تاسو ټول هلاکولی شم ځکه زما ملکیت دی عذابی اصیب به من اشاء زما خوښه ده چې زما د عذاب او تکلیف دا نقصان دا مصیبت دا چاته رسی دا زما خوښه ده ځکه ټول د انسان چې د یو څیز مالک دی او مکمل مالک دی او په دې کې د تصرف کوي دا ماتې دا غورځې ارسه کې څوک ورته څه ویلی شي خیال هم دی. نو یو څیز چې د چا په ملکیت کې د یو څیز چې څوک مالکي او خالص هغې مالکي نو دنه څوک تپوس کولی شي دا هر څه د چا دي خالص د الله جل شانو دي. نو چې الله جل شانو کو پیغمبر دی که غیر پیغمبر دی متقی دی پرهیزګار هر څوک دی جهنم ته غورځي څوک دی تپوس کولی شي نه شي کولی. الله جل شانو د فرمای عذابی اصیب به من اشاء. اے موسی علیہ السلام ته خو د مغفرت سوال کې دنیا او د آخرت ته ښېګړې سوال کې زمانہ اے موسی علیہ السلام ګورې دا زما خوښه ده چې زما خوښه وي چاته عذاب ورکوم بس ورکولی شم. الله جل شانو فرمای یو بله خبر هم ده ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت ډېر زیات فراخه دی دا زما رحمت ډېر زیات فراخ. اصل کې الله جل شانو دلته دوه قسمه رحمتونو بحث کوي. څو قسمه دوه قسمه رحمت دوه قسمونه دي ټول شماره دا ستاسو د اسانۍ دپاره ویم چې تاسو دا سبق یاد شي بیا د نه هېرېږي نه. اول دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې دا رحمت ته الله جل شانو دا ښېګړې او خیر ته او احسان ته وایي. څه ته وایي؟ الله جل شانو فرمایي زما د خیر او زما د رحمت دا هر یو څیز ته رسېدلی نو دا الله جل شانو رحمت هر یو څیز ته رسېدلی یاد ساتئ. دا رحمت او خیر د الله جل شانو د دې درجې دي څه دي درجې او د دې رحمت او د خیر د الله جل شانو د ټول نه وړه درجه دا ده لاندې درجه دا ده چې الله جل شانو یو شی نه وي او الله جل شانو یې شته کي. او عربیان یو خبره کوي وایي الوجود خیر من العدم الوجود خیر من العدم یو څیز چې عدمي نشوالی د هغې نه دا بهتر ده چې هغه دي د هغې وجود دي. د نش نه شته کول دا خیر دی که بې خیري ده الله جل شانو خیر دی. د نیش نه شته کول دا د الله جل شانو د رحمت د ټول نه لاندې درجه ده. دا یوه خبره. نو اوس دا تمام څیزونه چې تا ته څه ښکاري د دې وجود شته که نشته نو دې ټولو ته د الله جل شانو رحمت شامل شو که شامل ورته نه شو شامل شو. دا نو ځکه الله فرمایي ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت خو هر یو څیز ته رسېدلی دی د الله جل شانو. اوس الله جل شانو یو خپل قانون ذکر کوي ګورئ الله جل شانو مخکې وفرمایل چې زما طاقت شي چاله عذاب ورکوم ورکولی شم رحمت مې هم داسې دی چې هر یو څیز ته رسېدی. الله جل شانو فرمایي زما یو قانون دی څه دی قانون دی یو دنیا ده یو آخرت دی یو دنیا ده یو آخرت.
زما خیر زما رحمت هغه په دنیا کې دلته هر یو سیس ته رسېدلی دی او په آخرت کې ګوره دا بیا خصوصي دی. څه دی؟ هر چاله زه د خپل رحمت بیا په آخرت کې نه ورکومه، د خپله ښېګړه په آخرت کې د هر چا سره دا نه کومه، هر چا ته خیر نه ورکوم په آخرت کې. دا اوس قانون ذکر کوي الله جل شانو. نو سوی ورحمتي وسعت کل شی، رحمت خو مې هر یو سیس ته فراخه دی، دا دنیا یادې. او بیا وروسته الله جل شانو څه فرمایي؟ الله فرمایي فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. هر چې د آخرت معامله ده نو په آخرت کې به زما دا رحمت هغې چا ته رسي او د هغې چا دپاره بیا زه مقررومه للذین یتقون چې ځان د ګناه نه ساتي، ویؤتون الزکاة او څه ورکوي؟ زکات ورکوي، والذین هم بآیاتنا یؤمنون او زما په احکاماتو باندې څه کوي؟ اعتماد ساتي. څه ساتي؟ اعتماد پہ ساتي. آخرت کې بیا د هر چا رحمت نه دی، ښه پوهېږي؟ دنیا کې د هر چا دی، هر چا ته یې رسولی، خو په آخرت کې بیا د هر چا نه دی. دا ولې الله جل شانو دا دوه څیزونه دلته ذکر کړه؟ یو څه؟ یو د دنیا رحمت او یو د آخرت رحمت. ځکه موسی علیه السلام مخکې څه ویلي وو چې خدای په دې دنیا کې مر الله کې او په هغې آخرت کې مر الله کې. څه ویلي وو ګوره که نه؟ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه وفي الآخره. خدای دنیا مې هم ښایسته کړي او آخرت مې هم ښایسته کړي. الله جل شانو فرمایل دنیا د ټولو ښایسته ده، نوره ښایسته صحیح چې الله جل شانو یو انسان پیدا کړی دی، بس دا غټ خیر دی که یا غټ رحمت دی که نه؟ ساه راکاږي، اکسیجن راکاږي، چېرته تپوس دې کړی دی چې دا ولې راکاږي؟ او چې لږې پې بند کړي بیا یې صحیح، بیا یې خپې چېرته کړي؟ خلک وایي اګرې ته کړي، خپې درګۍ ته کړي خپې درګۍ ته کړي، بیا ته ساک دې سیلې وړي. نو موسی علیه السلام مبارک مخکې دنیا او د آخرت سوال وکړو. موسی علیه السلام ته الله خپل قانون بیان کو، د دنیا کې زما خیر او زما رحمت ته هر چا دپاره دی، او په آخرت کې بیا د هر چا دپاره نه دی بلکې د خاص خلکو دپاره دی. هغه خلک کم دي؟ دا درې صفات چې پکې کم چې الله دلته ذکر کړه. یو خبره دا مخکې چې انا هدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء، زما عذاب زه رسومه د خپل عذاب من هغه چاته اشاء چې زما خوښ. حضرت حسن رحمه الله قرائت پدې کې داسې دی چې اصیب به من اساء، اصیب به من اساء. اساء اوس ته دی نه دی، اساء اساءت نه دی، اساءت ګناه ته وایي. الله فرمایل عذابي زما عذاب اصیب زه رسومه به د خپل عذاب من هغه چاته اساء چې څوک ګناه وکړي. څه وکړي؟ ګناه. دا قرائت هم پکې دغه د امام شافعي رحمت الله علیه قرائت هم دغه دی. دا غواسې منځ کې یو خبر را یاده شوه، مخکې خبره کوو. الله جل شانو فرمایل چې موسی علیه السلام هغه دنیا او آخرت غوښته، نو ما ورته قانون بیان کو خپل. نو بیا مې ورته د آخرت ته خلکو تذکره وکړه چې آخرت کې به زما رحمت چاته رسي. فساکتبها، زر ده چې زه به د خپل رحمت دا ولیکم للذین، د هغې خلکو دپاره یعنې په آخرت کې یتقون چې ځان د ګناه نه ساتي، تقوا اختیار تقوا ګناه نه ځان ساتلو ده. ویؤتون الزکاة او زکات ورکوي، والذین هم بآیاتنا یؤمنون او زموږ په آیتونو باندې سره وکړي اعتماد کوي، ایمان پرې وړي. د الله جل شانو تمام احکامات چې څومره دي هغه په دوه قسمه دي. په څو قسمه؟ په دوه قسمه دي. یو هغې ته نواهي وي، یو ته اوامر وي. څه ورته وایي؟ اسانه ده، پښتو کې ته یم. یو کې الله جل شانه فرمایي مه کوه، بلکې الله فرمایي کوه. دا دوه خبرې دي په شریعت کې، په ټول شریعت کې، دا الله په تمامو احکاماتو کې دا کوه او دا مه کوه. داسې ده که نه؟ ناکم چې نه کولو والا کار و که نه، هغې په دې کې ذکر کو یتقون. څه؟ ځان ساتل. نو ځان چې یو سړی د یو کار نه ساتي، خو دا مطلب دی چې کوي که نه کوي؟ نه کوي که نه؟ لکه یو سړی چې د شرابو نه ځان ساتي، مطلب دی دا شراب نه څکي که نه؟ یو سړی چې زنا نه ځان ساتي، دې څه مطلب دی چې دا زنا نه کوي که نه؟ یو سړی چې سود نه ځان ساتي، څه مطلب دی چې سود نه کوي که نه؟ نو یتقون کې هغه ړومبی څیز راځی کو، هغه ټول نواهي پکې راځی کو. او دویم هغه کم کارونه چې د کولو دي، نو د هغې هم بیا دوه قسمه دي. څو قسمې دي؟ د هغې دوه قسمه دي. یو هغه دی چې د هغې تعلق د انسان د جان سره دی، او یو هغه دی چې د هغې تعلق د مال سره دی. نو د کومې تعلق چې د مال سره، نو یؤتون الزکاة. او د کومې چې جان سره، د هغې والذین هم بآیاتنا یؤمنون، په الله د الله په احکاماتو اعتماد کول. اعتماد د څه څیز دی؟ د لاسونو څیز دی که د زړه څیز دی؟ د زړه څیز دی، د جان څیز دی، د ځان څیز دی. په دې خبره مې نه پوهېږې، دا خبره ګرانه ده، سمه اسانه ده، صحیح ده. نو فساکتبها زر ده چې زه نو تمام د دین اسلام او خلاصه الله را جمع کړه، خو په ناشنا انداز.
داسې ونه فرمایل بس چا دین اسلام قبول کو نیک اعمال کوي بس داسې ویلی بل انداز کې الله جل شانو بیان فساکتبها زب الیکم د خپل خیر مقرر بکم د خپل خیر للذین د خلکو لپاره یتقون چې ځان ساتي د ګنا نه او بل ویؤتون الزکاة دی د حقوق العبادو خیال ساتي صحیح ده والذین هم بآیاتنا یؤمنون زما په خبرو اعتماد کوي زما چې کم حقوق دي د هغې هم خیال ساتي الله جل شانو لکه بدون اندازونه مې ته دا شی بیان کو چې اوس هم دل نه درځي که نه نو زه څه وکړم ما له نور چل نه راځي صحیح ده دا بس په ګزار نو دا دعا طریقه و د موسی علیه السلام د دعا اخیری سو بیا د دعا د قبلولو چې کوم قانون دی الله جل شانو هغه ذکر کو د دنیا او د آخرت په باب کې صحیح ده ځکه چا ذهن کې صحیح وایه الله فرمای ان الذین بشک هغه خلق اتخذوا چې نیولې العجل سخی لره په عبادت سینالهم زرد چې دی ته به ورسي غضب غصه من ربهم د خپل رب د طرفنا وذلت او رسوایی ذلت فی الحیات الدنیا په دنیاوي ژوند کې وکذلک هم دغه رنګي نجزي مونږ بدله ورکو المفترین هغه خلکو ته چې څوک دروغ جوړي په الله پورې والذین او هغه خلک عملوا السیئات عملو چې کوي السیئات ناکاره کارونه بد کارونه ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها رسته دی غلطونه رسته دی ناکاره کارونه ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها رسته دغنا وآمنوا او په ایمان باندې استقامت نصیب شي وآمنوا او ثابت قدم ودرېږي په ایمان باندې ان ربک بشک استا رب من بعدها رست د دې استقامت او د توبینا لغفور خامخا بخون کې دی رحیم مهربان ولما سکت هر کله چې کې ناستا ولما سکت هر کله چې خاموش شو هم موسی د موسی علیه السلام نه الغضب غصه اخذ الالواح اخذ راوي غستي الالواح غتختی وفي نسختها او د هغې په نسخو کې د هغې په لیکلو کې هدن هدایت و رحمت او رحمت للذین د هغې خلکو دپاره هم دوی لربهم د خپل رب دپاره یرهبون د هغه نه یریده دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه دوه حالات ذکر کوي یو حالت الله جل شانه هغه د سخي چې کوم عبادت دی کړی او د هغې نتیجه ذکر کوي چې نتیجه څه وه بدله او سزا ورته الله څه ورکړه دا یوه او دویم الله جل شانو د موسی علیه السلام یو حالت په دې کې ذکر کوي چې پس د غصې نه موسی علیه السلام بیا څنګه او څه یې کړو دا دوه خبرې اتخذوا العجل اتخذوا چې نیولې العجل سخي لره الها معبود والی یا عبادتا ان الذين اتخذوا العجل عبادتا محذوف عبارت ته بدی سینالهم نو زردا چې دی تبع ورسی الله فرمای غضب غصه من ربهم د دې رب د طرفنا وذله فی الحیات الدنیا او په دنیاوی ژوند کې بدی ذلیلې وکذالک نجزی المفترین هم دغه شان الله فرمای موږ سزا ورکو هغه خلکو لره المفترین چې هغه افترا کوي افترا دروغ جوړول په الله پورې دی دروغ دا جوړ کړو چې سامری ته ویلو کنه چې دا خدای دی خیال هم دی دا ستاسو خدای دی و اله موسی هذا الهکم و اله موسی فنسی سورۃ طه کې براش چې دا ستاسو خدای دی د عبادت کوي د اسخي او موسی علیه السلام نه خپل رب ګډوډ شوی دی ګرځي پسې کله یو خوازي کله بل خوازي الله فرمای دی دا دروغ د اسخي جوړ کړ په الله پورې الله جل شانو دی له دوه سزاګانې ورکړې سو دوه یو دا چې دی له ذلت ورکو په دنیا کې دویم دا چې د الله په غصه کې وي دي دا يهود بسې الله په غصه کې وي او دویم دی به ذلیلې دا دواړه خبرې په دنیا کې خو واضح دي دی سره دا چل شوی بیا الله فرمایل چې دغه شان زه دروغجنو له بدله ورکوم چې په ما پورې دروغ جوړي امام مالک رحمت الله علیه فرمایل امام مالک رحمت الله علیه فرمایل کم سړی چې د الله په دین کې ځان نه خبرې جوړي دی به همیشه الله ذلیل او رسوا ساتي
کم سړی چې بدعتي دا به همیشه الله جل شانو د ذلت ټوپې به دته ور په سر کړي. دغه شان کم انسان چې په دین اسلام کې اذان نه خبرې کوي، یو څیز حلال او یو څیز حرام د ځان نه وي، نو پته لګي چې دغه سړی به هم ذلیل او رسوایي، ځکه دا په الله پورې دروغ دي که نه. الله یو څیز ته حرام نه دی ویلي ته ورته حرام وی، الله یو څیز ته حلال نه دی ویلي ته ورته حلال وی. امام مالک رحمت الله علیه فرمایل کم سړی چې د الله جل شانو په دین کې ځان نه خبرې جوړي بدعتي، داسې بدعتي په سر باندې همیشه الله جل شانو د ذلت هغه ټوپې ور په سر کړي. او دویم دی د الله په غصه کې همیشه الله جل شانو ته غصه نزان سره ګوره. یو خبر یاد ساتي همیشه د بدعت نزان ساتي. بدعت ته چې په دین کې داسې کارونه کول چې دین اسلام خلافي او نوي نوي ناشنا کارونه تاغه کې د سنتو خلافي، دې ته بدعت وي. اسانه ده خبره. لکه کله ناکله موږ دا خبرې کوو په یو څیز کې ثواب نه وي، موږ وایو په دې کې ثواب دی، او په یو څیز کې ګناه نه وي، موږ وایو په دې کې ګناه ده. لکه په پښتنو کې دا رواج دی چې هغه چې مړی وشي جمعې پسې کوي، درېیمې څلوېښتې کلونه دا څیزونه دا چلونه کوي. نو مخکې تاسو ته ما ویلي وو چې خیرات په هر وخت کې جایز دی او مستحب خبره د ثوابي څیز دی، بالکل په مړي پسې هم کولی شي، دې کې د چا اختلاف نشته. خو مسله دا ده چې دا خبره کول چې په درېیمه کې پکې ثواب دی نور پکې ثواب نشته، د جمعې په شپه پکې ثواب دی نور پکې ثواب، په څلوېښتمه پکې ثواب دی نور پکې ثواب نشته، کال چې پورې چې په دې کې ثواب دی ګینې ثواب، دا ټول بدعات دي. څه دي؟ بدعات. دغه شان په روژه کې مې ته ویلي وو چې زمونږ یو بدعت په دې معاشره کې تاویدو درېشتمه به کې که نه کې ګناهګارېږي، او په درېشتمه کې خاص ثواب دی. دا بدعت دی. څه شی؟ بدعت. او درېشتمه د چا صورت روم او صورت عنکبوت وي ثواب به ورته میلاو شي، دې کې شک نشته. خو خاص ته دغه خبره کوي چې نه په دې ورځ پکې شته او نور پکې نشته، نو دا خبره غلط. نبی علیه صلات وسلام د هغې ثواب ذکر کړی دی، خو عام ثواب یې ذکر کړی دی، کې دا ثواب دی، بس کار ټایم یې دغه ثواب. کم سړی چې صورت روم او صورت عنکبوت د هغې تلاوت کوي، الله جل شانو دله دومره نیکۍ ورکوي څومره چې په کائنات کې انسانان، پیریان او فرشتې دي، دومره نیکۍ ورته میلاوي. کم صورت؟ صورت روم، صورت عنکبوت، دا ډېر ښه صورتونه دي. بیا چې تفسیر راشي دا به پکې وایو انشاءالله. او دا څیزونه دې ته څه ویلی شي؟ بدعات ورته ویلی شي، چې یو څیز شریعت څنګه ښودلی بس هغه شانتې کول، د هغې نه هټ کر نه کول بس. او که د هغې نه هټ کر ته لګیې دي ته بیا موږ څه وایو؟ بدعات به ورته وایو. او داسې سړی همیشه ذلیل او رسوایي. او دا آیت مبارکه په دې باندې ښه صفا دلیل دی چې الله جل شانو فرمایل هغه خلک چې هغې د دغې سخې نیولې او په عبادت سره د دې عبادت پې کو، سینالهم غضب من ربهم، د الله جل شانو د طرف نه په داسې سړي باندې غصه یوه، دویم وذلة فی الحیات الدنیا، او په دنیاوي ژوند کې به صحیح ذلت. الله دې موږ د بدعاتو نه وساتي. وکذلک نجزي المفترین، الله فرمایي یوازې دا خلک نه، هر یو سړی چې داسې دروغ جوړوي په دین کې هغه ټول له بس دغه شان سزا ورکوم. وکذلک همدغه رنګې نجزي موږ بدله ورکو المفترین، هغې خلکو ته چې هغه ځان نه په دین کې خبرې جوړوي. والذین عملوا السیئات، اوس الله جل شانه فرمایي دا خو د هغې خلکو سو د هغې سزا وه، هغه نتیجه وه. اوس الله جل شانه فرمایي چې زما یو قانون دی، قانون دا دی چې یو انسان کله ګناه وکړي او د هغې نه پس توبه وباسي او په دې توبه باندې کلک ودرېږي او صحیح مؤمن جوړ شي، الله فرمایي زه بخونکی مهربان یم. د دې کلکوالي په دین اسلام کې او په کلکوالي په توبه کې چې انسان هغه مستقل مزاج اوسي په دې باندې چې ما توبه ویسته، توبه ویسته، د هغې نه پس غلط کار ته رجوع نه کوي. او دویم د ده کوم ایمان دی په هغې باندې کلک ودرېدو، په الله اعتماد دی په هغې کلک ودرېدو، الله جل شانه فرمایي چې زه چې یم بیا بخونکی مهربانه یم، بیا زه بخم. الله فرمایي والذین هغه خلک عملوا السیئات، عملو چې کوي السیئات ناکاره کارونه، بد کارونه، ثم تابو بیا توبه وباسي من بعدها، وروسته د دې غلطو کارونو نه، وروسته د دې اپلتو نه، پښتانه څه وایي؟ د دې غلطو اپلتو نه بیا توبه وباسي، نو ثم تابو بیا توبه وباسي من بعدها، دې نه پس د دې ګناهونو نه پس، وآمنو
او خکلک ودرېږي په ایمان باندې ان ربک بېشک ستا رب من بعدها وروسته د توبې او د استقامت نه لغفور رحیم بخونکی مهربانه دی بیا بخل کې الله جل شانو ښه بني اسرائیل چې دغه زمانې کوم هغې د سخي عبادت وکړو بیا تاسو ته ما ویلي چې څه خلک په هغې کې داسې وو چې هغه ستومانه شو چې دا هم څه چل کړی سامري ته خو موسی علیه السلام وي پتا د الله جل شانو عذاب دی تا خلک ګمراه کړي دي او ته ګرځه او ته به دقه خبره کوې چې لا مساس څه ما مه ټچ کوئ موږ وایو ټچ می ناټ ټچ می ناټ ډونټ ټچ می ټچ می ناټ ته بیا جوړ شوي څه موسی علیه السلام سامري ته وایي چې ته به ټچ می ناټ یې همیشه به دا چغې وایي چې ما مه ټچ کوئ بس ما له ګوتې مه راوړئ داسې مرض پې الله جل شانو ولګو چې چا به ولې ګوتې ور وړې تبه به هغه ته راتله متعدي مرض یې ورته ولګو د دین اسلام اصول خدا دي چې په بیماری کې تعدي نشته دا تصور نشته په دین اسلام چې بیماری لا بل ته منتقل کی بل ته متعدي کیږي دا تصور نشته په دین اسلام ځکه دا خو د الله جل شانو خوښه ده بس خدا سامري د چونکې خلک ګمراه کړي الله په داسې عذاب کې مبتلا کو په داسې بیماری کې د چا به وله ګوتې ور وړې نو په ده باندې به همیشه تبه و چا چې به وله ګوتې ور وړې نو هغه به هم څه کېدو دغه بیماري به ورته منتقل د هغه به هم همیشه تبه وه او همیشه به په سر درد و تاسو ما ته وایي چې دی هر ټایم پوزه تاوی را تاوی دا پوزه کله دا چل کې کله دا چل کې کله دا ځګونه ګري ما ته الرجي ده او دا ځګونه مې سخت ګرېږي هر ټایم ګرېږي او کله ناکله لږ سیوا شي عادت شوی یم ورسره او کله ناکله سیوا شي هر ټایم ما ته خلک وایي ته په مخ کله دا چل کې کله دا چل کې کله څه کې دا مسله ده راته ښه بیا الله جل شانه دغه ځای پورې خبره ده تاسو واورېده چې سامري ته څه وي ته به لامساس وې چې ما مه ټچ کوئ او ګرځې به دا مرض به درته ولګي او هغه شانتې وشوه هغه سره اوس د دې قوم څه وشو موسی علیه السلام دوی تاسو په ځان باندې ډېر غټ ظلم کړی دا به څه کېږي نو دې کې څه خلک داسې وو ډېر خلک چې هغه ستومانه شو په دې باندې هغې مونږ توبه وباسو زموږ توبه به څنګه وي الله جل شانو حکم وکړو ستاسو توبه دا د یو بل قتل کې بس الله جل شانو پې وریځ راوست تکه توره تیارې ورته جوړه کړه او یو بل په تور ووخه یو بل په تور ووهله دنیا خلکو یو بل قتل کړو فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم سورة بقره کې واقع تېره شو فاقتلوا انفسکم یو بل قتل کې ذلکم خیر لکم عند بارئکم ستاسو د الله په نسبت دا ستاسو دپاره بهتره ده ستاسو توبه به قبول فتاب علیکم ستاسو توبه به قبوله کړي ان الله هو التواب الرحیم انه هو التواب الرحیم الله جل شانو توبه قبلونکی مهربانه دونه سخته توبه ودي مونږ ته وایي دوه رکعاته نفل که توبه وباسي بیا به نه کوم بس ټیک اساني ده نو دا چلو شو بیا د هغې نه پس چلو شو الله جل شانو د موسی علیه السلام د هغه بل حالت تذکره کوي چې کله غصه سړه شوه بیا چلو شو ولما سکت عن موسی الغضب کله چې ولما سکت هر کله چې سړه شوه ان موسی د موسی علیه السلام نه الغضب څه شی غصه دا غصه ته کله سړه شو سکوت اصل کې سکون ته وایي پکار یې داسې ویلی چې موسی علیه السلام کله په سکون شو دا یو نه وي بلکې څه وي دا غصه ساکته شوه ساکنه شوه د چا نه د موسی علیه السلام گویا دا یو کنایه استعاره دی ته وایي څه استعاره په عربي او مخکې مې یو تېره شوې وه په دې دې ته استعارات وایي استعارات داسې چې ته په هغې کې تشبیحات بیان کړې څه تشبیحات دلته موسی علیه السلام د ده دا کومه غصه وه که نه دا یې استعارتن ذکر کړې ده استعارتن څنګه استعارتن داسې چې د موسی علیه السلام دا څه کول دا څه د وجې کول د غصې د وجې ګویا د غصې ده ته وایي چې دا تختۍ وغورځوه گویا د غصې موسی علیه السلام ته چې د خپل ورور د دې یختو د دې ګیرې نه ونیسه گویا د غصې موسی علیه السلام ته دا وایي چې د خپل قوم ته سختې خبرې وکړه دا ټول کارونه پې چا کول گویا چې دا پې چا کول غصې پې کول د غصې له یو شکل ورکړی ولما سکته هر کله چې خاموشه شوه عن موسی د موسی علیه السلام نه الغضب څه شی غصه تې خاموش گویا غصه د هغې څه تشبیح ورکړې ده د یو داسې څیز سره چې هغه صحیح هغه په اختیار سره څوک څه کوي چلی داسې د یو ذات سره تشبیح ورکړي نو ولما سکت عن موسی هر کله چې ساکته شوه یعنې په سکون کې شو
موسی علیه السلام الغضب د غصې نه، دا معنی هم ټیک ته سکون والا معنی دا سکته خاموشۍ ته نه وایي، سکته خاموشۍ ته نه وایي. خیال هم دی د خاموشۍ دپاره یو لفظ په عربۍ کې هغه خاص راځي، هغې ته صمت وایي په صاد سره، صاد میم تا، صمت. او دا سکوت چې دی یو عام لفظ دی، دا د سکون دپاره هم راځي او د خاموشۍ دواړو دپاره راځي. صحیح ده؟ نه دلته هغه معنی نه د خاموشۍ والی. ولما سکته هر کله چې سړه شوه موسی د موسی علیه السلام نه، په ارام شوه د موسی علیه السلام نه، الغضب څه شی؟ غصه. نو اخذ الالواح، تختې د تورات یې راواغسته. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه طرف ته یو قول منسوب دی، پرون تاسو یو خبره کړې وه چې موسی علیه السلام د تختې د تورات راغورځولې وي، دا څو دانې وي؟ 7 دانې وي، او په هر یو تختې کې 7 چپټرې وي. نو چې د کله دا تختې راوغورځولې نو 6 چپټرې دې نه والوتې، ختم شو، او صرف یو تختې پاتې شوې، یعنې 7 چپټرې ورسره پاتې شو. بیا موسی علیه السلام ډېر زیات خفه و. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول مطابق چې هغه ته کم منسوب دی، حضرت موسی علیه السلام ډېر زیات خفه و، نو 40 ورځې روژه ونیوله. څو ورځې؟ 40. نو الله جل شانو څه چې تلي هغې وله واپس ورکړه، هغې وله واپس ورکړه. ښه، نو اخذ الالواح، موسی علیه السلام هغه تختې راواغستې، وفي نسختها هدى ورحمه، او د دې تورات په نسخو کې څه شی و؟ د هغې په تختو په نسخو کې، نسخه اصل کې یو لیکلی شوي څیز ته وایي. نو فی نسختها، او د تورات په دې نسخو کې یا د دې تختو چې کوم لیکلو په هغې کې څه وفي نسختها، او په لیکلو د دې تختو کې هدن هدایت و رحمت و رحمت، هدایت او څه شی؟ رحمت. هدایت او رحمت تقریبا یو شی دی، خو لږ شان فرق دی. هدایت، د هدایت تعلق دا د دنیا سره دی. د چا سره دی؟ دنیا. او د رحمت تعلق د آخرت سره دی. د رحمت تعلق د آخرت سره دی، د هدایت تعلق سره دی دنیا. دنیا کې یو سړی هدایت یافته شي که نه، نو هله کامیابېږي که نه. او رحمت الله جل شانو په انسان هله کوي چې کله دی مړ شي د هغې نه پس. زه تاسو له یو مثال درکوم. یو مسله ده ته، ته د کافر د یهودي عیسائی دپاره د هدایت دعا کولی شي، خو د رحمت دعا نشي کولی. یو مثال در کوم، بخاری مسلم شریف کې یو روایت دی. قرآن مجید کې دا خبره د هدایت ته راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه فرمایل چې ما کان للنبي ان یکون ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کله چې پیغمبر ته پته ولګي چې دا یو انسان دی جهنمی دی، یعنی چې مړ شي بیا پته لګي که نه چې دی په کفر مړ شو، په اسلام مړ شو. نو کله چې پیغمبر ته پته ولګي، تقریبا سورې توبه کې آیت مبارکه دی چې پیغمبر ته پته ولګي چې دا یو سړی دا مړ شو، په کفر باندې مړ شو، دا جهنمی دی، نو د هغې نه پس په پیغمبر د هغه دپاره د هدایت سوال نه کوي. ما کان للنبي والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، تقریبا مسلم شریف کی روایت ته چې ما الله جل شانه نه وغوښته چې د خپلې مور دپاره د هدایت سوال وکړم، د رحمت سوال وکړم، استغفار ولې وغواړم. الله جل شانه منع کړم چې نه به کړي. بیا مې ته وغوښتل یا الله زه د خپلې مور د قبر زیارت له تلی شم که نه شم، ته الله اجازت راوکړو. هغې دپاره د استغفار اجازت راته میلاو نه شو، او د هغې دپاره قبر له تلل د هغې اجازت راته میلاو شو. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل. او بله خبره هغه چې ابراهیم علیه السلام الله جل شانو د دې نه منع کړی چې د خپل پلار دپاره استغفار مه غواړه. هغه وخت کې منع کړی کله چې ابراهیم علیه السلام ته پته ولګي چې اوس دا سړی د پړي شلولي دي، قصې ختمه ده، کښتۍ هغې سوځولي ده. بل یو واقع راته رایاده شو عجیبه. یهودیان به راغله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله، او وکانو یتعاطسون عند النبي صلی الله علیه وسلم. د نبی علیه السلام مخې ته به پرنجي کول. څه؟ څوک ورته تروشی ویو، څوک ورته توشنی ویو، څوک ورته پرنجی ویو. صحیح ده؟ د پرنجی به کو د یهودیانو د نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته، د دې دپاره چې د یهودو به وي چې موږ الحمدلله ووایو، د نبي علیه السلام به راته څه ووایي؟ یرحمک الله. د رحمت دعا به غواړي زموږ دپاره.
او چې دی به کله پرنجه وکړه الحمدلله به وي نبي علیه الصلاۃ والسلام به ورته دا نه وي چې یرحمک الله. نبي علیه السلام به ورته وفرمایل یهدیکم الله ویصلح بالکم، الله تاسو ته هدایت نصیب کړي. نو د هدایت دعا یې ولا کوله، خو د رحمت دعا یې ولا نه. دغه فرق دی په رحمت او په هدایت کې. د رحمت تعلق د آخرت سره دی، مرګ نه پس دی، او د هدایت تعلق د دنیا سره دی. نو ته د یو کافر غیر مسلم دپاره د هدایت دعا غوښتی شي، خو د رحمت دعا دغه فرق دی. صحیح ده. الله جل شانو فرمایي وفي نسختها، د تورات په تختو کې څه شی هدن هدایت و رحمت او رحمت للذین، د هغې خلکو دپاره هم لربهم یرهبون، چې هغې یرهبون یریږي د چا نه؟ لربهم خالص د خپل رب دپاره، د الله نه یریږي. او د چا د رضا دپاره؟ صرف د الله د رضا دپاره. د الله نه یری مطلب سریا وغیره د څیزونه پکې نشته، او نه د الله جل شانو چې دی کومه یره ده په هغې یره کې ورسره نور څوک شریک شته، داسې نه. دا مطلب دی. ښه بس کو.